آیت نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ فمن یرد اللہ پس سوچو غواری اللہ تعالی یاد یہو چے ہدایت ورکی دتا یشرح صدرہ للاسلام نپرانزی سیند در اسلام دا پارا ومن یرد سوچ اللہ غواری ان یذلو چ گمراہ کی دلا یجعل صدرہ ضیقا حرجا نؤگرزی سیند دا ضیقا تنگا حرجا دیر تنگا د ضيقا معنا هم تنگا او د حرجا معنا هم تنگا نو ډیره تنگا څومره تنگا کانما یصغد فی السماء دومره تنگې کې د ایمان د قبول په خاطر باندې کانما یصغد فی السماء لکه چې ډېر تکلیف سره برخیږي لکه چې ډېر تکلیف سره برخیږي پرې د نخېږو قاضي صاحب وګورئ پردار ته ستر ځای اوس دا د لوی سوال سره د جبر الاختیار دا څنګه دا به خبره برابر کو فمن یرد اللہ سوچ ارادو کہ اللہ تعالی یاد یو چے ہدایت ورکی دلا یشرح صدرو للاسلام نپران دے سینر دے اسلام دا پارا ومن یرد او سوچ ارادو کہ اللہ تعالی چھ گمراہ کی دے اجعل صدرو ضیقا حرجا نو گرزی سینر دو نہایت تنگا کانما یصغد فی السماء کانما یصغد فی السماء لکدے چڈیر تکلف سرخیج فی السماء بلندوں کی کذالک دارنگے یجعل اللہ الرجسا اللہ تعالی اچے الرجسا پلیتی رجس مانا پلیتی گندگی نو دینا مراد دے ختم او مہر د جباریت دینا مراد دے مہر د جباریت چلے جباریت مہر لگئی اللہ تعالی غل الذین پاکستانو باندے لا یؤمنون چی ایمان نراری عنادن چی ایمان نراری عنادن نو اس بری خبر زین توازح شوی چی دا عناد قید مور سرو لگو ننگوی چی دا خیر پا باب کے ہم دری مراتب دی دا شر پا باب کے ہم دری مراتب دی دا خیر پا باب کے دری مراتب نمبر اول انابت چې سړی مایل وي دې ته چې ما ته خبره ملاو شي ما ته حق خبره ملاو شي he is looking for حق somewhere دې ته څه وایي انابت څه وایي انابت نو چې یو سړی کې انابت پیدا شي طلب او جستجو پیدا شي طلب او جستجو پیدا شي نو الله تعالی ورته ورکي هدایت د انابت نه بعد یو مرتبه رسي د هدایت او چې سړی ہدایت دزمد اخلاص کا قبول کی نو اللہ تعالیٰ ورطور کی استقامت اللہ ورطور کی استقامت پبل جانب دو شیئن دی دری شیئن دی نمبر اول انکار پا اساس دا جہالت انکار پا اساس دا جہالت دوائم مرتبہ دو دن بعد چې سړی په دې جهالت باندې قانع شي سړی په دې جهالت باندې قانع شي نو چې قانع شي نو عناد پیدا شي څه پیدا شي عناد پیدا شي دې بیا انکار کوي د عناد په اساس انکار کوي د عناد په اساس نه دې په خپل جهالت قانع شي بس ځما په ډېر نه دا کافی ده یعنی جهالت باندې قانع شي معنا دا چې دې د علم طلب نه کوي دې وایي ټول نه خوېږم جہالت بانے قناعت مانا دارا چې دې پر جہالت ته جہالت نه وای جہالت نه وای نو دې قانع شي چې زمانہ په سره دنیا کې بل نشته نو دې پیدا شي څه عناد او عداوت نو چې کله انکار اساس د عناد تورسی انکار چې د عناد بنیاد تورسی نو درېمه مرتبه پیدا شي هغه ته ختم او مہر د جباریت دا آیت دا تطبیق کیږي په مہر د جباریت باندې جباریت معنا چې الله تعالی یو سیل په لګي په زور باندې چې تابانه ما د خیر دروازې بند کړي تابانه ما
د خیر دروازې بند نو یو سړی چې د خپل جهالت اعتراف کوي هغه باندې خدای خیر دروازې بالکل نه بندي خو چې یو سړی خپل جهالت ته علم وایي الله تعالی په دروازه بند کوي نو دا چې اصطلاح د داس ثبوت د داس شاده کار نه دی وایي چې تازه پیدا شي نه تایید سوره الزخرف یا سوره شورا آیت نمبر 11 شرع لکم من الدین شریعت جوړ کړي تا د پارا د دین پاساس ما آغا شریعت والصابی نوحن چې حکم کړو الله تعالی داغه نوح علیہ السلام ته والذی آغا دین اوحینا الیکا چې مونږ وحی کړی تا وما آغا دین وصینا به ابراهیم چې مونږ حکم کړو داغه ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ته سو غدین ان اقیم الدین د اقامت مختلفی معنی دي نمبر 1 ان اقیم الدین چې نیغو ساته دا دین ان اقیم الدین دا دین نیغو ساته د بنت کوما د خپل خواهشاتو په اساس خپل خواهشاتو په اساس کګوما دا دین چې څنګه راغلی خدای طرف نه په هغه دالو ساته مکسچر ورسره ما جوړوا انوویشن پکې مکوا د خپل خواهشاتو مطابق انووی ځکه موږ د دین نه د اورو پښو جوړ کړل دا څنګه جوړ کړی د اورو پښو چې په دوه سره داستاو چې کله خبر را ترا سره نه نو چلو دا څه وشاو صحیح الله تعالی وایي نه بلوړو پښو نه جوړي چې څنګه خدای را لګل ما شان نه دی ساته یو دغه خبره ان اقیم الدین چې قائم کړي دین نو اقامت دین د امپلیمنټیشن نه عبارت دی څه نه عبارت دی امپلیمنټیشن نه به تور نظام امپلیمنٹ کا دا دوه خبرې نمبر 3 ان اقیم الدین چې نه غوستا دا دین نه غوستا دا دین فرقواریت پکې ما پیدا کوا گروه بندای پکې ما پیدا کوا دا خبره ده گروه بندای پکې ما تا بیګا دو جرم کړی یو خو فند ریزینګ ته نه راغله دا یو جرم دا په ریکارډ راغله بس تا په سی ډي کې ملړ شي نه او دویم جرم دې دا کړی چې تا بیګا ټول شپه غسرې اورېدې هغه پوهې نه په خپل مجرم چې دا جرم بچا کړی شرع لکم من الدین مشروع کړی دی الله تعالی تاسو لپاره د دین په اساس باندې ما آغا دین والصابه نوح چې حکم کړی الله تعالی داغه نوح علیہ السلام ته وما وشو الذی واغدن چې وای کړو مونږ تا وما وصینا به هغه چې مونږ حکم کړو داغه ابراهیم موسی او عیسی ته نو پیغمبران خو 1,40,000 کم وبېشتي خو الله تعالی څلور پیغمبرانو ته ذکر کړ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه څلور نوح ابراهیم موسی او عیسی وجه دا ده چې نوح علیه السلام ابو الانبیاء ګڼل شي نوح علیه السلام د ټولو پیغمبرانو پلار ګڼل شي دا ویل نون پرسنالټي و دا څه شی و دا ویل نون پرسنالټي و ایون مشرکین مکه هم پیژنده نوح علیه السلام مشرکین مکه هم پیژنده ابو الانبیاء ورته وي دا غینه بعد ابراهیم علیه السلام هغه د عربو خپل پلارو هغه خود پیژنده تاسو دا ولر دا هم ویل نون پرسنالټي و موسی علیہ السلام جوګان د علاقه کې اوسېدل فال اور موسی علیہ السلام نو دا هم ویل نون پرسنالټي و عیسی علیہ السلام کرسچیانانو اوسېدل نو دا پرسنالټي هم ویل نون و هر طبقه ته دا شخصیت هم ویل نون و هر طبقه ځکه چې رچا فال اور کوم ځای اوسېږي ها نه غلیډر خود متعارف شي نو غلیډر خود متعارف موږ مسلمانانو د امریکا کې اوسېږو نو د امریکایان محمد رسول الله نه پیژني یقینا نه پیژني کې نه پیژني اوس موږ تاسو د افغانستان او د پاکستان او د بنگلاديش او د انډیا کوم مسلمانان چې راغلي ها نو موږ د فقه په اساس باندې فالو کوو امام ابو حنیفه نو زمونږ نو مسلمانانو چې عرب لکه شوافی دي حنابلة دي هغه امام ابو حنیفه نه پیژني یقینا نه پیژني که فاول ورزل موجود دي ځکه فاول ورزل موجود دي یعنی هغه چې زمونږ مستور خامخا تاسو کې چې دا ول نو موږ ته متعارف کو دا زمونږ امام انټرپریټیشن
صحیح شو هغه کې په کوم انداز باندې مسکي نو شیر شاه کبس کوم تفوزو کې مونږه چې دا یو سړی داسې مسکو نو موږ ته متعارف وي در فلاني امام تابع دی نو په دې اساس باندې لیډرشپ متعارف شي صحیح نو چې پاله ورته چا موجودي نو بس متعارف شي نو صحیح شو نو الله تعالی وایي دا څلور پیغمبران دا متعارف دي نو ما غیتم دغه دین ورکړو چې دا کوم دین مې محمد رسول الله ته ورکړل او دوی ته ما څه ویل دوی ته ما دا نه ویل چې ختمونه وکوي سبق وایي انا اقیم الدین دوی ته ما دا نه ویل ختمونه وکوي شابه د جمع شي او لیم بلال کوي او غوشي پخې کوي او پلاو پکې پوخ کوي ځکه ختم بکیږي د کتاب څه بکیږي دوی ته وینا ان اقیم الدین دا دین به امپلیمنٹ کوي یو معنی دا ده چې دی به سټریټ فارورډ ساتي څنګه به ساتي سټریټ فارورډ چې څنګه الله طرف ته راغلی خپل خوشي او پکې نه داخله انا قیم الدین د سټریټ فارورډ ساتي څنګه الله طرف ته راغلی دی ځکه اډلټریشن خو څه دی کرایم دی اډلټریشن کرایم دی اوس کو څوک په دا پېټرول کې ډیزل یو ځای کې دا څه دی دا کرایم دی کنه ځکه کوم شی چې پېټرول د قبیله څخه نه دی هغه پکې یو ځای کړ نو چې کوم شی د دین د قبیله څخه نه دی خواهش او تا خواهش په دین کې وردن نه کړ نو دا په اډلټریشن دی دا څه دی اډلټریشن ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی تفرق مکوي دی کې نو تفرق دی ته وای چې په اصول د دین باندې سودا بازی وشي نو تولیکا سفلا خانه چې په اصول د دین باندې سودا بازی وشي نو دې څه ویل شي تفرق ویل شي فرقواریت ویل شي ورته صورت ویل شي فرقواریت گروپ بندی نو اس بدی اساس کا سوکتا دا آیت پیش گئی چې دا حنفیت او شافعیت او مالکیت او حنبلیت دا فرقواریت ته الله تعالی و ينقيم الدين ولا تتفرقوا فيه مرګریا هغه دین ایکسپلین کوي هغه د دین په اصول سودا بازی نه کوي ای دین څه کوي ایکسپلین کوي چې دا به امپلیمنٹ کیږي څنګه هغه دین ایکسپلین کوي چې د دې حدیث امپلیمنټیشن څنګه لري د دې آیت امپلیمنټیشن څنګه هغه دا نه وایي چې دا آیت چینج کړه آیت نه چینج کوي آیت امپلیمنٹ کوي لکه موږ زمينه ورته مساعده ای څو ورته زمينه ورته مساعده تشریح کوي انا قیم ځکه نه صحیح چې په کوم اساس باندې دا مذهب لري ترجیح سره پرایورټي سره نه کنه دا ځان له پرایورټي ګوري کنه why he is leaving this mother and going to another one دیتا تشهی وای دیتا خواهش پرستی وای دیتا خواهش پر یو پرسنالټي بزان د پاره امام او لیډر ګرځي یو پرسنالټي بزان د پاره امام او لیډر ګرځي تشریحات او اساس باندې otherwise you are not following an imam in his interpretation you are following your own ease and relaxation which is شهوت پرستی دا حرام دی التشهی حرام عند الائمه كلها دا تشهی د ټول امامانو په باندې حرام ده دا ټول pick and choose لا وام کنه pick and choose بلکې امام ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې اسانه په بنیاد باندې pick and choose کول د ایمان د زوال خطر ده پکې ځکه یې سبب شیطان دې پم کوي چې ټول نه خاص اني خدای چې اسلام پرې ده بس ورته چارتا صحیح دا ټول نه خاص اني ده نیکسټ سټپ په بدلای سفر خانه نیکسټ سټپ په بدلای چې دا خلاص اسانو پسې ګرځي څه پسې ګرځي اسانو پسې ټول نه خاص اني خپل په چرچ کې ده یو چاته موضوع نه معلومه فرق په شي باندې څوک نه نو ولې نه نو خو دې خو کم از کم هر یو مسلمان ته دومره خو پته پکاره زفاله ورته چای صحیح ده نو چې استاد دوره پته زفاله ورته چای then that is your duty to find out who is the expertise in fiqh Hanafi صحیح so you must ask a mufti of fiqh Hanafiya you should not ask any mufti who doesn't know anything about fiqh Hanafiya دا ضروري کا خاص ډاکټر پسې بغړي سپیشلیست پسې بځي چرته پسې په خانه سپیشلیست پسې کله وګ د خوګیرو په ځای باندې تلل ارتوپیډیک سرجن لا نو وګ له بدله بیړه ورکړي ځکه چې اډو سره کوم ډیلینګ کیږي وګ سره نشي کېده کله وګ پر دې سره هغه ډیلینګ شروع کوم چې اډو کې سره کیږي بیړه ورکړه به وسه په خان ته ډورونه راځي صحیح اوس وته شي غزلې وای ورته ډورونه وایي راځه دا ورته په زمين ته غیر دی وکړه استا ټول ریکارډ خراب شفه څه پوښي څه بلخا تاسو په ځان پوه نه دشمنان دې بلا ډیر دي صحیح ده کنه دشمنان دې بلا ډیر دي
کبر علی المشرکین ډیر سخت او ګران تیږي مشرکانو باندې ما دغه خبره تدعو ملي چې تاسو هغه جانب ته دعوت ورکوي. ورته وګوره د کافر او د مشرک وړاندې کله مونږ خبره کې مسلمانانو ته چې مونږ کوي ای باندې دا ګران نه تیریږي، روزي نیسي دا ګران نه تیریږي، زکاتونه ورکوي دا ګران نه تیریږي، سبحان الله الحمدلله وایا دا ګران نه تیریږي، د قران تلاوتونه کوه دا ګران نه تیریږي، ختمونه کوه دا ګران نه تیریږي، سیلیبریشن کوه ورځ شپه منا هوا دا ګران نه تیریږي. هغه باندې چې ګران تیریږي د دین امپلیمنټیشن ګران تیریږي. کله خبرو کا چې قران امپلیمنٹ کړه بس فورا الرجی شي ای فورا الرجی شي شو دا خو امپلیمنټیشن خبره کیږي دا به ظلم شروع شي، ډیسکریمینیشن به شروع شي، فندامنټالیزم به امپلیمنٹ شي، فلان فلان خبره ځین کې دا الله تعالی سوره کله مخکې مبتدا خبره کبره علی المشرکین ما دا د امپلیمنټیشن خبره چې کله به کافر باندې ډېر ګران کیږي. کبر علی المشرکین ډیر ګرانه تیریږي مشرکانو باندې ما تدعو ملي خبره چې تاسو دعوت ورکوي هغه جانب ته الله یجتبی الیه من یشاء الله تعالی را کشکې ځان جانب ته. یجتبی معنا راکشل دا راکشل وای الله تعالی را کشکې ځان جانب ته راکشی ځان جانب تا من یشاوا سوچ ارادے ہو کی و یاد الے ہدایت ورکی ځان جانب تا من ینیبا چاہتا جسو انابت کئی چچا کے طلب وینو اللہ تعالی والا ہدایت ورکی او که طلب پکی نی نو دا سے دا بے قدر شیخ ہونا کہ خدای دا سے بے طلب خلق بسی ولونی اللہ تعالیٰ استعداد اور صلاحیت پر کرے دے کہ استعداد اور صلاحیت پر بنیاد باندې یو انسان کی طلب پیدا شو نو اللہ تعالیٰ ورته ہدایت ورکی او چې ہدایت د زړه د اخلاص قبول کی نو خدای ورته استقامت ورکی. خبر ګن کړه نه او منیب اسم فاعل دی دا یونیب دا فعل مضارع ده. واپس فمن یرید الله سوچ غواړي الله تعالی یاد یو چې ہدایت ورکړي دتا یشرح صدره للاسلام نو کلاو کی سینه د اسلام لپاره سوچ را دولر چې گمراه کې غلا یجعل صدره وګرځي سینه دا غزي کن خرجن انتهایی تنگا کانما یصعد فی السماء لکده چې خجیږي فی السماء په بلندای کې سما معنا بلندی کذالک دارنگے یجعل اللہ رسا اللہ تعالی گرزوی دار یسو پلدے وللذین کسان بان لا یؤمنون چی ایمان نراڑی عنادن چی ایمان نراڑی عنادن وہذا صراط ربک اداد اسلام صراط ربک دالار پروردگار دا مستقیما پدی حال کی چی نیغا دا لاسر نیغا دا قد فصلنا الآیات تاکہ سرمون تفصیل سر بیان کرے آیتنا لقوم العاقون پارا یذکرونا چی غید پوئی کوشش کی. تذکر مانا دا پوئی کوشش، تذکر مانا سا دا پوئی کوشش کی. لهم دار السلام دوید پارا دار السلام کور دا سلامت یاد عند ربی پنیز دا پروردگار دوی نو کور دا سلامت یاد زکا التا لوگا نشتا لوگا ان سنس چې کم لوگا بتا ٹارچر کئی کم لوگا بتا پا تکلیف کی جنت کی دغه شي نشتا ال تستړي نشتا ځکه لیبر کول نشتا لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب. الله تعالی فرمای چې جنت کې به جنتیان نه بدوی باندې هغه لوگا راځي چې فیډینګ نه کیږي هغه لوگا چې فیډینګ بیان کیږي او ستړي ته نه راځي ځکه چې لیبر پکې نشتا. دا یوا نمبر دیم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نه پکې تکلیف دے ګرمیشتا نه پکې تکلیف دے یخ نشتا. صحیح درېمه خبره چې په جنت کې تحیتهم فیها سلام چې خلک یو بل سره ملاویږي نو وای بچی پیس بیا پانیو سلام دی تا باندې څه شي سلام دی تا باندې اوس دا مونږ یو السلام علیکم دا صرف یو گریټینګ نه دی دا صرف یو پیغام ورکول دی مسلمان رو الله چې زماره طرف سے بالکل مطمئن جا زبتا هم کوم نه السلام علیکم اصل کې هغه یو شوټي ورکول دی دا مونږ یو ته سلام کوو سلام معنا څه ده چې زماره طرف سے بالکل مطمئن یا زبکه تا هم کوم نه زبا تکلیف نه کوم ان شاء الله که جماعت نو وتن بیا به ګورو
صحیح ده دا ګړی نه کوم کله جماعت مسجد نه کبار وته بیا به سره ګورو کافر چې په اسلامي ریاست کې ژوند کوي دغه په قرآن قسم ورکوي څه کوي کافر نه قرآن باندې هغه په قرآن بلیف نه کوي قسم ورکوي ها هغه قسم ورکوي د بلیف بنیاد باندې هغه باندې بلیف نشته هغه به هغه په کتاب باندې قسم ورکوي چې کله په دې پوتای باندې لاس کله په دې ګرانت باندې لاس ستاره په ګرانت څخه باندې قسم وي ان کوي بالکل ته څنګه توای روان دي و کله په دې ګرانت باندې لاس نو نعم هو شرعا ناجائز الله اكبر انا لله وانا اليه راجعون هغه ته بایبل کې په کوم قرآن کوم کتاب باندې عقیده الله اکبر دا قاضي ساده سره ها اني هاو اوس څه خبره مو کوله لهم دار السلام دوی د پارکو د سلامتیا ده نو دا السلام علیکم چې مونږ یو بل ته وایو دې معنی ده چې یو بل شورټي ورکو څورکو یو بل شورټي یو سړی ته پروپاګاندا وکړه دلته کې دا لمرګرو اختلافات پیدا شو یو سړی دلته کې دا وکوي د قاضي سي یو خاص شاګرد او خاص مرګري چیر وخت ورسره هغه ته ما السلام علیکم ما السلام علیکم پیغمبر ته هاي پیغمبر ته هاي صحیح شو هغه کسانو تاسو ته دا مرګري نه کسان تاسو ته هغه نه موږ په درس کې درد کړی چې ته چا شورټي ورکې وعلیکم السلام دې معنا چې ما طرف نه مطمئن یا I will never harm you ځکه ته دا شورټي نشم په کوزه کا منافق دی صحیح شو صحیح ہے لهم دار السلام د دوی لپاره کور د سلامتیا ده عند رب پنځ پروردگار دوی او هو ولیهم د الله تعالی ولیهم پروټیکټر د دوی دی ولی معنا پروٹیکٹر وهو وليهم دا اللہ تعالی ہیلپر د دوی دے وهو وليهم دا اللہ تعالی دوست د دوی دے بما كانوا يعملون پاغ عمل چې دوی کوي و يوم يحشرهم جميعا اغورز باله چې الله بجمع کې دوی ټول لا یا معاشر الجن اب یا بووي چاته جنات ته چې یا معاشر الجن او ډلې د جناتو قد استكثرتم من الانس استكثرتم معنا تاسو ډیر ملګری کړو ځان سره من الانس د انسانانو نه ځکه شیاطین د قبیله د جناتو څخه دي شیاطین چرته نه دي د قبیله د جنات څخه دي او شیطان څه کوي انسانان ځان سره ملګری کوي گمراه کوي ها الله تعالی بای ایڈریس چې یا معاشر الجن او ډلې د جناتو شیاطین قد استكثرتم تاسو ډیر ځان سره ملګری کړو من الانس د انسانانو نه گمراه کړی مو وقال اولیاء من الانس او وی باغ مرګری د دوی فرندز د دوی دوستان د دوی د انسانانو نه ربنا او رب زمونږه استمتع بعضنا ببعض استمتع مونږه نفع غست په یو بل باندې نو دوی په مونږ باندې نفع غست مونږه ځان سره ملګری کولو مونږه ځان سره ملګری کولو او مونږ د دوی په دعوت باندې لبیک وی شی مو انجوای کول ناروا مو انجوای کول حرام مو انجوای کول وبلغنا اجلنا الذي او رسیدلیو مونږه بلاغ فکس ټایم تا اجلت لنا چې تا مونږ د پاره فکس کړو قال الله تعالی بوئی النار مسواکم نوس اور زاستاسو دے خالدین فیها ہمیشہ بے تاسو لگے کہ الا ماشاء الله مگر آغان دادا چې الله غواړي نو اور نو بهر راو باسي نو متاسو بار بار ذکر کړی دی چې جهنميان به د اور نه بهر راوځي فاروای الله به فاروای جهنم نه بهر راوځي اوس دا فاروای راوتل بسي د جهنم نه بهر یو پاند دی یو څه یو لوی پاند دی پاغی کې د جهنميانو پس بلډ یورین سویټینګ دا ټول ارسل جهنم نه راځي جهنم او هغه پاند کې جمع کیږي نو چې دای کله تند شکایت وکي څوکي د تند شکایت وکي نو الله او فرشتو ته دې بوزو بوره دې ډېر تګي دي نو جهنم نه بیراو بس یا پاند نه بیراوري هغه پاند نه صرف دا چې دغه ګنده بلکې هغه بوایل کیږي اسه کیږي یا ایشي نو الله تعالی ورته غسلین ليس لهم طعام الا من غسلين غسلين نکړل شوی د څنګه د بدن
نو د بدن نه جوړ شي دا موتیا هم نه جوړ دی دا لوی او د سماته دا هم نه جوړ دی دا زخمو دا وینا دا هم نه جوړ دی دا نو وای تاسو دا نو دا هم څه دی د بدن نه جوړ دی دا سویټینګ او خلا دا ټول د بدن نه جوړ دی نو دا ټول شي نه الته په پان کې به جمعي هغه به یشي صحیح نو فرشتي دی راولي ورته وایي چې اوس کوي دا اوس کوي نو لیکوډ فارز څه دی لیکوډ د ضرورت د ډي هایډریټ شي څه شي دي فور کې ډي هایډریټ شي دي الله تعالی فرمایي چې يتجرعه دا سه لګ لګ بته يتجرعه يشربه جرعه دا سه ګټ ګټ لګ لګ ګټ پاتري ځکه د سکلو دي نه صحابوی تر روان دی الله اکبر یو ګند الله مو دې بچ ساتي يتجرعه دا سه ګډ ګډ بیسکی ولا يكاد يسيغه امکان نشته چې پاسانه تیر کی ځکه دا مرین تیریږي ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان الله تعالی فرمای د موت اسباب بدوی باندې اٹیک کوي د چاپیره جوانه ګره دا هر یو ګټ موت سبب د مرګ سبب دی دا هر یو ګټ د مرګ سبب دی وما هو بمیت والله تعالی فرمای مرګ پښتنه ځکه مرګ متعلق او ډیسایډ شي چې څومره نه مرګ متعلق حالانکه دی بغواړي دا چې کوم شنو خلاص بشو الله تعالی فرمای وما هو بمیت انت مرګ تصور ستنه حالانکه هر یو سیکنډ مستقل مرګ دی الله مې بچ ساتي ان ربک حکیم علیم تاکہ سا پروردگار تا حکمت والا و عالم دے وکذالک نولی بعد الظالمین او دارنگے نولی بعد الظالمین بعضا نولی ولا یولی تولیتا دوستان گرزو مونگا اللہ تعالیٰ فرمائی وَكَذَلِكَ دارنگے نولی بعد الظالمین بعضا دوستان گرزو مونگا ظالمان دیو بل دو ظالم سڑی دوستوں کی ظالم عادل سڑے کر ظالم سڑی دوست نہیں وَكَذَلِكَ نولی بعد الظالمین زمان کو پختو کی ضرب المثل وی چی پخوی سرساری دا حقو دوار ریاری چی پخوی ساری مانا مساوی چی پخو سرساری دا حقو دوارو یاری زمونږ یو عزیزو ډېر یعنی ایجوکیټډ سره نو خدا زمونږ پښتانه مشران چې ډېر پاخه خلکو دې خبر به ډېر د عقلمنده خبره وه دې خبره به بے غیرت تاسو لفظ بے غیرت وایي که دله وایي دواړه وایي دله هم نو هغه به وی زه د بل کلي دله پېژنم وی زه پردي کلي دله چې زه نه هغه کلي ته کله تللی یم نه مې هغه کلي خلک دی نه مې دا سړی لیدلی وی زه یې پېژنم نو موږ ورته بابا ته څنګه پېژنې وی زمونږ د کلي دله سره یاري صحیح نه چې خپل کلی دله سره د بل کلی سره راځي نه ته پوښه دا راځي کلی دله ده صحیح ځکه چې په خوې سره ساری نو دا غوي دواړو یاري کو ند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز باز وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا او دارنگ مونگ دوستان گرزو ظالمان دیو بل بما کانو یکسبون بصرت دا آگے چھ دوی کم کسب کولو یا معاشر الجن والانس یا معاشر الجن اللہ تعالیٰ بوئے کہ یا معاشر الجن اور دلد پیانو د انسانانو علم یاتکم رسول منکم آیا نور آغل تاست رسولان تاست دا قبیرے قصون علیکم کہ بیان ولی تاست آیاتون زما وینذرونکم ایر ولی تاسو وارننگ درکولو تاسولا لقاء یومکم هذا دا ملاقات در رزستاسو نچی دادے نوسو کذالک نولی بعد الظالمین بعضا یو مانا کوئی دادا چې ظالمان مونږ د یو بل دوستان ګرځو دویمه معنا یې دا ده چې د دنیا د نظام چلولو لپاره د یو ظالم نه دنیا خلاصولو لپاره د بل ظالم پیدا کړ چې د توبه چې د څوک الله تعالی ظالم په ظالم وایي الله تعالی وایي کدا څه کار نه کوي دنیا په خور نه شي وه صحیح خو چې یو ظالم ظلم انتها تور هندر ته بل را پاسو څوک هم ورته بل را باندې په سر کېنا ناغه داغه په سر باندې کې سموداغه د ظلم بازار ګرم کی سموداغه دویم ظالم د ظلم نه الله تعالی ورته درېم را پیدا کیو ست په دوه ورشه سوره البقره
آیت نمبر 251. د دویمه پاره اخری آیت نه یو آیت مخکې اعلان وکړه فهزموهم باذن الله بني اسرائیل شکست ورکو لشکر د جالوت په اذن د الله تعالی وقتل داوود جالوت او قتل ک داوود علیہ السلام جالوت کافر وآتاه الله الملک ورکړو د الله تعالی الملک بادشاہی والحکمت نبوت دانشمندی نرټول له دانشمندی سره نبوت وعلمه تعلیم ورکړو دتا مما دا شینا یشاء چې دغه خوا ولولا دفع الله الناس اکثر نو دفع کول الله تعالی خلق لا بعضهم ببعض په یو بل باندې الله تعالی انسانان په یو بل نه کنټرول کوله الله تعالی انسانان یو په بل نه کنټرول کوله لفسدت الارض نو دازمه کبه ډیره فاسده شي ورانه شي خدای وای دنیا به ورانه شي ولكن الله ذو فضل على العالمين لیکن الله تعالی د فضل مالک د مخلوقات باندې نو چې یو ظالم ظلم ډیر حد ته ورسی نو خدای یو بل را پاسې ته په ورمنډک نه ورمنډ کی دا په انډیویډوالز کې هم او په سټیټس کې هم او په ګروپس کې هم په انډیویډوالز کې هم په ګروپس کې هم په سټیټس کې هم نو په هر ځای کې د خدای د قانون دته وای فطری قانون دته څه وای فطری قانون موږ ته په فارسی کې یا پښتو کې یا اردو کې فطری قانون انضباط څه ورته فطری قانون انضباط انګریزي کې ورته نیچرل کنټرول سیستم څه ورته نیچرل دا نیچرلی دا پروسس چلیږي دا انداز سره سورہ حج آیت نمبر یو کم سلویخ او سلویخ اذن للذین اجازت ورکړې شوې دا کسان ته یقاتلون چې هغه سره قتال او فایټ کول شي بانهم ظلموا هغه له اجازت ورکړې شوې دی وایي چې سره زیاتې شوې دي نو چې سره زیاتې کیږي خدای وایي هغه لپاره دا پرمیشن دی چې ریټالیټ هغه دا ظلم سکی ریټالیټ کی رد عمل کوي خپل ډیفنس وان الله على نصرهم لقدير او تاکي سره الله تعالی په امداد دوی باندې یقینا قدرت لرونکی دی صلی الله تعالی وایي ظلم شوی د خلکو سره چې د اجازه ورته ملونه شي فایټ وکړي الذين خلقوا اخرجوا من ديارهم چې هغه یستل شو د کورونو دوینا بغیر حق بلا وجه بغیر حق معنا بلا وجه الا یو وجوا الا ان يقولوا ربنا الله بس صرف دا یو خبرو چې دوی رب زمون الله تعالی دی نو الله تعالی فرمایي اوس کوم ظالمانو چې ورسره ظلم کړ او دې د خپل کورونه او د پراپرټی نه استیو ما دوی ته اوس په دوی ورمنډه کوي اوس څوک په دغه ظالمانو باندې ورده کوي اٹیک پیو کوي او خدای وایي دغه انسانان کنټرول کوم اذروایز خوای به ورکړه کورونه ته مدینه ته مراتل ای بیا څه کول مکی والو بیا څه کول اول کوي دې وطن دراوستل نو بیا پارام پر خودت نو چې نه پر خدای تعالی دې ته ورځي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اکثر نو دفع کول الله تعالی انسانانو له یو بل باندې لهدم الصوامع نو تاکی سره ورانشه بو صوامع خانقاهونه د کریسچین مونکس صومعوي ورته د کریسچین مونکس وی عبادت خانه د مونکس وبيع او چرچز د کریسچیانانو یووی د مونکس صومعه هغه باندې جدا یو د پریستانو چرچ وبيع وصلوات او سنگاگ د يهوديانو ومساجد او مساجد د مسلمانانو یذکر فی اسم الله کثیرا چې یادول شي هغه کې نوم د الله تعالی ډیر ولینصرن الله من ينصر صلی الله تعالی وي په دې ګرځو کې چرچونو کې هم د خدای نوم غوښتي شي په دې مونکس دغه په ځای کې هم د خدای نوم غوښتي شي په سنگاگ کې هم د خدای نوم غوښتي شي په مسجدو کې اوس الله تعالی فرمایي چې په هر تصور چې د خدای نوم مخلي دا بل خبره چې تصور غلط دی دا بل خبره
چې ډېرو خلکو تصور غلط دی خو بهر ته نوم خو د الله اخلي نو الله تعالی وایي چې نوم د الله اخلي نو له حسین چټي ور کړی دا چې نوم زما اخلي زما د نوم د وجې ټوله بار خامله مسور کړی دا یو سانچټي یو تقدس مور کړی دی او هغه تقدس ادا دی چې په هندستان کې مسجد قانونا او کانسټیټیوشنلی هندوانو ته سلی شي ویلي صحیح کانسټیټیوشن هندوانو ته سلی شي ویلي په پاکستان کې مندر د هندوانو مسلمانانو ورته سلی شي ویلي په امریکا کې زمونږ مسجد کریسچیانانو ورته کانسټیټیوشن دا جرم دی هیټ کرایم دی تاسو دې دا هیټ کرایم ځکه الله تعالی فرمایي ټولو کې د خدای نوم غوښتل شي نو دلته مستا مسجد پروټیکټ کړل دی په افغانستان کې مې دوی کنيسا او چرچ پروټیکټ کړل دي صحیح او په بل ځای کې مې يهوديانو سنیګات پروټیکټ کړل دي ځکه چې خدای نو وصلی الله تعالی ورپسې وویل ان سبحان الله هاذا ما امداد هغه چا سره چې څوک د خدای د اصل دین امداد کوي هغه بل خبر هغه دیم کیس دی خو اساسي کیس دار چې خدای نو مغسته شي هغه د وجه د غزاینو ته مې وصلی الله تعالی کما انسانانو په انسانانو کنټرول کول نه نو دوی خو باندې مسجد پرې خو دی نو به کنيسا پرې خو دی به سنیګات پرې خو دی دا ټول ورته به تاسو تلاش کړی ځکه دا خو ډېر ایکستریمیست خلک انسانانو جذبه شي نو بیا څه کوي ما تاسو ته خبره کړو ما دا بابري مسجد چې کله وران شو په کوم ځای کې په انډیا کې اجوریا کې نو چې کله هغه هندوانو شر پسندو هغه وران کړو په ټول دنیا کې خلک مسلمانان شو په غوسه شو افغانستان پاکستان خاصم دشمنی ده نو پاکستان کې مسلمانان غوسه شو یا سبحان الله نو په سند کې اتمن درونه وسودل سورہ اته مندرونه د هندوانو هغه وسودل لہذا پاکستاني حکومت کانسټیټیوشنلی باوند چې هغه ته وزیرانو معذرت وکړه څه وکړه ایکسکیوز ورته وکړه او پیسې ولا ډبل ورکړي د قیمت دا بیا بات کوي ډبل ورکړه چې دا بیا ځکه د موږ کانسټیټیوشنل اوبلیګیشن دی د موږ کانسټیټیوشن او په سواد کې هندوان نشته دلته سکان دي هلته څه دي ګوردواري دي نه حتی کې هغه سکان هم په احتجاج کې مسلمانانو سره شریک وو نه په دې بابري مسجد د احتجاجي مظاهره چې ونه پای کې سکان ورسره شریک وو خو بس دوی چې په بازار کې ور روان اوس مسلمان جذباتيان چې په سکه پینډو کو نه پويږي صحیح دا یې په ګوردواره ورته اور ورته آی ورته ونه کدا څه کوئی مونږ په تاسو نه لازم یو خدای خبر کنه وخت هم نه چې مونږ باندې میره کړه حاله به خیر د پکېږي ما پیسې بدل کړې هغه نه جوړه پیسې بدل به به جوړ نو واپس پر سبق وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا نو دا یو معنی دا شو چې دغه رنګي مونږ دوستان ګرځو ظالمان د یو بل ظالمان دوستان ګرځو د یو بل دوی معنی وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا دغه رنګي مونږ مسلط کو ظالمان په یو بل باندې مسلط کو ظالمان یو په بل باندې چې د دنیا کنټرولي او درین وکذالک نولی دارنګ مونږ ولایت ورکو ظالمان وتا په ظالم قوم باندې نو چې قوم ظالم شي ها نو ورته الله تعالی حکمران ظالم کی حدیث کې راځي کما تکونون یؤمر علیکم کما تکونون یؤمر علیکم چې څنګه تاسو یې هم دغه رنګ په تاسو باندې امیران مقرر دي دغه رنګ په در باندې حکمران مقرر شي چې څنګه تاسو یې حضور اسلام یو حدیث کې انما هي اعمالکم ترد علیکم دا تاسو د خپل اعمالو ریفلیکشن دی تاسو د خپل کردار او د اعمالو ریفلیکشن دی لہذا طرف پر اعمال اصلاح کا الله تعالی به التفا پریزیدنسی کی چینج راولي څنګه به چینج راولي په پریزیدنسی کې په ارګ کې به چینج راشي اګه ستا اعمال نه چینج کیږي نو ارګ کې به د بدتر نه بدترین سره راځي د بدتر نه بدترین سره راځي وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا زمون د علاقې او پښتون شهر او دوه میاشتې مخکې وفات شو هغه یو ډېر ښه شعر ویلی قوم چې ظالم شي د ظالم الله دعا نه اخلي قوم چې ظالم شي د ظالم الله دعا نه اخلي حاکم په داسې مقرر کې چې بیا سانه هغه قوم چې ظالم شي د ظالم الله دعا نه اخلي حاکم په داسې مقرر کې چې بیا سان اخلي بس ټول خلک وایي خاموش یا معاشر الجن او ډلې جناتو د انسانانو
الم یاتکم رسل منکم آیا نور آغلی پیغمبران تاسو د قبیله څخه یقصون علیکم آیاتی چې بیانول تاسو آیتونه زما وینذرونکم اوان کولی تاسو لقاء یومکم هذا د ملاقات درځ تاسو نه چې دا قالو دوی وی شهدنا غدا انفسنا مونږ اقرار کوو په ځانونو خپلو وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کړو دوی له ژوند دنیا وشهدوا علی انفسهم دوی په گوايو کې خپل ځانونو باندې انه کانوا کافرین چې تاکي سره دوی او کافران ذالکا الم یکن دار دی وجه چې نه درفتا مولک القرى هلاکون کې د شارو بظلم فظلم او زیاتی و آلو غافلون چې استوګند دي اوسیدن کې دي غافلون بے خبرې د ظلم نه. الله تعالی فرمایي کوم قوم چې د ظلم نه بے خبرې زد ظلمن اغه نه قتلوم او نه هلاکوم ظلمن اغه نه دا چې څوک په ظلم کې انوال شي هلاکت پاوی راولم دا چې څوک په ظلم کې انوال شي او په ظلم کې انوال شي معنا چې اکثریت د قوم هغه مجرمان شي چې د قوم اکثریت هغه مجرمان شي. علامه یو ډېر عجیب خبره کړې اردو کې چې فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. فرد کو جرموں کی سو کی فرد کو جرموں کی نو فطرت مانا اللہ فطرت مانا اللہ اللہ تعالیٰ وسر تسامح کے اگنور کریے اللہ تعالیٰ وسر تسامح کے مانا اگنور کریے گیو ہمیں لٹل بٹ ٹائم لگنور وقت ورکا صحیح خواغوی ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف خو یو قوم کی اجتماعی اعتبار سره مجرمان شي دا گناہ بیا اللہ تعالیٰ قطعا نماز کوي حتی بیا اللہ تعالیٰ دا سے عذاب راوړي ټول لاندې باندې کی فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ فرمائی چې بیا د ظالمانو هغه ز اپ سایډ ډاون کوم ظالمان بیا سو فقطع دابر القوم الذين ظلموا چې کله قوم اجتماعی طور مجرمان شي بیا اپ سایډ ډاون کوم. اوس دا غي لپاره بیا پیغمبر طریقه خود لیدا چې تو ګورې چې جرم ډیر زیات شوی دی ګناهونه ډیر زیات شوی دي وایلیشن ډیر زیات شوی دی نو چې څومره استغفر الله ته ویل شنو وایا تب خدای بل تابچ کی استاد وجه بدا مسلمانم بچی تر کافی وخت پورې چې کته استغفار کې دا فرض کفایه ده ته استغفار کې د چا طرف نه د ټول قوم طرف نه چې الله ته مهرباني وکړي خدای مونږ باندې عذاب مراوي خدای مونږ باندې عذاب مراوي ځکه قوم ټول مجرمان شي اکثریت مجرمان دي وایلیشن کوي. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران من ما من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسوء وتوانا للوانا النهار فالله خير الحافظ وارحم الراحمين. بركيسان